بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمونږه ویلو چې افعال چې کوم دوه قسمونه دي، افعال حسیه او افعال شرعیه. زمونږ ویل چې افعال حسیه څه ته وایي، شرعیه څه ته وایي، دا تعریفونه کړو. او بیا موږ ویلو چې افعال حسیهونه چې کوم نه راغله نو دا د قبیح لعینه د وجنه ده، او دا افعال شرعیون چې کوم نه راغلي دا د قبیح لغیره وصفا د وجنه ده، چې دا سوزونه د اصل په اعتبار سره مشروع وي او دا وصف په اعتبار سره غیر مشروع وي کې قبح راغلي وي. او بیا پرې باندې سوال چې لکه تاسو وایئ چې د افعال شرعیون قبیح لغیره ده، او پرې باندې تفریعات هم پیش کړی شو. نو موږ ورته دې افعال وخیو چې هغه ستاسو په باندې شرعي دي، لکه بیا د محارمو، بیا د ملاقیغ، او بیا د مزامین، او بیا د حر او نکاح د محرمات سره. نو دا نکاح او دا بیا د افعال شرعي دي سره د دې نه تاسو وایئ چې لکه دا خو بریګي قبح پکې عینه ده. نو موږ دې لکه چې دا قبح عینه ده کنه لکه دا نه دا په اصل کې نه پیدا خو دې دا نه ویل چې دي نو دا مجازن دي. دا نه ویل ورته سړي زکه چې دا محل نه دی د به محل نه دی، حرف دا د به محل نه دی، زکه چې دا آزاد سړي به نه کیږي. ها او دا شانتي نکاح د محارمو، دا محارمو سره دا نکاح سره محل دی نه، نو چې محل نه هغه کې اختیار نه بنده د بګ اختیار نه نه بلکې نفي او نسخي. او دا شانتي مزامین او د ملاقین په ځکه نه راو دا پرې قبيله نه ځکه چې پرې کې د سر نه اړو مال شته نو به د مال کېږي دغه معدوم شته ده. امام شافعي رحمت الله علیه دا خبره مخکې شوی د زمنن پر شرح کې لکه تکړی دا وسیله په متن کې کوي چې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي کاغه افعال شرعیه او کا افعال حسیه نه نه خو په دې ځوانو کې با قبح وبکل عینه وي، قبح وبکل غیره نه وي. دې په دې خبره باندې ځان لپاره دوه دلایل پیش کړي. یو دلیل دا دی چې دی وایي چې قبح په دوه قسمه باندې ده، یو قبح لعینه او قبح لغیره. فقبح لعینه کې دا قبح پکې کمال کامل ده، او په قبح لغیره کې دا قبح چرند دا کامل نه ده. او دا قاعده ده چې مطلق المطلق اذا اطلق يراد به فرض الكامل، کله چې مطلق ذکر کړل شي نو مراد دینه فرض کامل وي. نو کوم ځای کې چې قبح ده جو بس قبح اصل پکې قبیح عینه ده نو دا به قبیح عینه برځي. وای لکه څنګه چې په مامور به پای کې لکه کم چې مامور به مطلق ذکر شي نو پای کې حسن پکې لعینه وي. د دې وجنه د لګي وقوبه چې دا به هم دا ذکر چې دا کامل قبه چې دا په عینه کې موجود ده. او دویم دلیل د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ لپاره دا دی چې دا منهی عنه دا معصیت ده، منهی عنه معصیت ده، ان د کم کار نه چې منع کړل شوی دا ناسیه ده معصیت ده. نو کدا افعال شرعیه دا خو ماذون وي، د افعال شرعیه کو اجازه ورکړل شوی. نو کدا افعال شرعیه نه بیا د افعال شرعیه نه منع تقبیل غیره وکړي نو قبیل غیره کو د اصل په اعتبار سره جایز وي او د وسب په اعتبار سره ناروايي کنه. نو یو سیز به هم معصیت او هم مأذون، او یو سیز معصیت او مأذون کې دوه نه چې جمع کړي. هم ورته جوابونه الله ورکړي دي چې معصیت پکې په یو اعتبار سره ده او دا قبح پکې دا لکه اصلیت په د اصل په اعتبار سره دا خو مشروع ده او د وسب په اعتبار سره بل اعتبارات مختلفات سره دا شوی ده. پوه شئ دا و بیا تفریح پیش کوم سلور تفریحات بیا پیش کړی دي. وقال الشافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمائے فی البابین پدوانو قسمونو کې مطلب پدوانو بابونو کې فافعال شرعیو کې او افعال حسیو کې پدوانو کې وینصرف الى القسم الاول دا بغیر قسم اول تا قسم اول کم یو ده. و اذا خبر چې وکړه کنه د دې ماته تفصیل وایا نو شروع فی بیان مذهب الشافعي، دا شروع کړل اوس په بیان د مذهب د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ کې. يعني ان عنده لامام شافعي رحمه الله عليه بالنسبه النهي في كل من الافعال الحسيه والافعال الشرعيه ينصرف الى القبح لعينه.
وای چې نه د افعال حسیونه کراغله او کنه راغله افعال شرعیونه نو دا بغیر د قبها لعینه دا فحرمه الزنا والخمر وحرمه صوم يوم النهر عنده سواء نو حرمت د زنا او د خمر او حرمت د صوم نهر دا په نسبت باندې دا برابر دي یعنی په ټولو کې قبیله عینه دا ازم په نسبت باندې په زنا کې او په خمر کې قبیله عینه دا او په صوم يوم النهر کې قبها لغیره دا وز دلیلونه پیش کړي د دې لپاره قولا بکمال القبح دا نمبر 1 دلیل دی قولا وز دا قولا په ترکیب کې څه واقع کیږي نو زه په ترکیب هم کوم چې دا حال بمعنى الفاعل دا قولا دې دا په معنا دا فاعل باندې یعنی حال له او په معنا فاعل له معنی څه شو اي حال كونه قائلا بكمال القبح پدا سے حال کې چې امام شافعي رحمت الله علیه وین کې دې په کمال قبح سره یعنی امام شافعي هم په دلایلو کې یو دلیل لري چې چونکې په دې قبح کې دا کامل قبح په عینه کې موجوده ده لہذا دا به مراد وي والقبح لعینه او مفعول له یا لا قولا منصوب ده مفعول به لوجه ده مفعول له ده وجنا مفعول له ما لاجله فعل الفاعل چې دا غیر وجه د فاعل فعل واقع شوی نه وي امام شافعي رحمت الله علیه په افعال الشرعیو کې دا ځکه قبح لعینه ګرځي د پاره د دې چې دا قول دار په کمال قبح سره ای اجل قوله بكمال القبح كما قلنا في الحسن في الامر لکه څنګه چې موږ وایو چې په امر کې حسن موجود دی لان من مذهبنا ځکه موږ دا مذهب دی ان الامر المطلق الخالي عن القرينه که هغه امر چې کوم مطلق وي او خالی وي د قرینینا نو يقو على الحسن لعینه نو دا واقع کیږي په قول د حسن په حسن لعینه باندې قولا بكمال الحسن لکه پوه شو به باندې لکه څنګه چې امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې تاسو وایي چې کله مطلق کله مطلق ذکر شي نو مراد فرد کامل وي اول ته په مامور به کې تاسو وایي چې کله کې د قید مت پکې نه لګیدل نو دینه مراد حسن لعینه وي نو چې الله حسن لعینه وي نو لګي بم قبیل عینه وي فلا يكون صوم اليوم العيد نو نبوي دا اختر د ورځې دا روزه سبب د ثواب عنده دا په نسبانه ولا البيع الفاسد موجبا للملك بعد القبض او موږ دا ویلو کنه چې بيع فاسد اگر چې د اصل په اعتبار سره جایز ده د اصل په اعتبار سره ناجایز ده وکتب قبضه وکړه نو د قبضه نه ورسره مفید للملك ده او د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبانه بيع فاسد که قبضه په وکي هم خو بیا مفید للملك نه وانما شبه الشافعي رحمت الله عليه النهي بالامر وامام شافعي رحمت الله عليه دا نه لې تشبيه ورکړی د امر سره ولان النهي في اقتضاء القبح حقيقه لکه نهي په اقتضاء د په تقاضا د قبح کې حقیقت ته کل امر في اقتضاء الحسن لکه څنګه چې امر په تقاضا کې حسن نه لکه څنګه چې په امر کې لکه حسن امر د حسن تقاضا کوي د قشان دي نهي چې د قبح تقاضا کوي او په قبح کې اصل څه چې کومه ده فينبغي ان يكون على السواء نو برابر پکار دارا چې بدوانو کې برابر خبر وکړل شي یعنی څنګه چې په حسن په مامور به کې د حسن اقتضاء منی او الله اصل عینه اندل کې په پری کې قبم لعینه بمنی هغه باندې برابر شي هذه ولان المنهي عنه معصيه ولان المنهي عنه معصيه المنهي عنه چې دا معصیت ده دا دویم دلیل دی امام شافعي رحمت الله علیه فلا يكون مشروعا نو دا مشروع نه ځکه د معصیت او د مشروعیت په منځ کې تضاد دي لما بينهما من التضاد چې په دې کې تضاد دي چې اوسې هم مشروع وي او هم پای کې معصیت وي نه دي کې تضاد دي عطف على قوله قولا بكمال القبح لا على قوله لان النهي في اقتضاء القبح كما يوهمه الظاهر ويه لان المنهي عنه د دې خواته عبارت لري لان النهي في اقتضاء القبح ده کنه نو په ظاهر کې ښکاری دا چې لکه دا ولي ان النهي دا معطوف دی په مخکې باندې معطوف شوی ولي ان النهي باندې ځکه چې دا دې خواته ده خو کدل تعالی نو بیا خبره زمونږ بدلیږي او زمونږ بدل چې ولي ان النهي عنه مقصد دا په قولا بكمال القبح باندې عطف ته او دا دویم دلیل دی لکه موږ وایو د امام شافعي اول ما تاسو ویلو چې امام شافعي رحمت الله علیه و دلیل دی یو دا چې د قبح لعینه کې دا قبح کامل موجوده ده او دویم دا چې د منهي عنه دا معصیت ده نو کوم چې په ظاهر کې دا ښکاري چې دا په دې ان النهي في اقتضاء القبح باندې عطف ته نو دا خبره صحیح نه ده او صحیح کومه ده چې دا په چا باندې عطف ده وهو دليل ثاني للشافعي رحمه الله تعالى او دا امام شافعي رحمه الله عليه سوم دلیل له
باعتبار ترتب احکامه و آثاره پیدا په اعتبار د ترتب او د احکام په ترتب د احکام او د آثار ده مطلب دا دی کنه یعنی دا مخکینه چې د قولا بکمال القبه نو دا لکه د شرط د ابتدا د وجینه دا په اعتبار د مقتضا سره ده او د دیم په اعتبار د حکم سره ده په اعتبار د حکم او د اثر سره كما أن الأول دليل لك سنجي ده أول دليل باعتبار التقدم مقتضاه وشرطه باعتبار ده مقوال ده مقتضاه ده شرط هغه مطلب دا کنه چې الاولنې د شرط لپاره د شرط مقتضا چې هغه بلې د قوبه له وجنه او دویم د اثر او د حکم د وجنه راشته والفرق بين المسلكين بين او د دوانو مسلکونو په منځ کې فرق دی دا بین واضح دی وقد عرفت جوابهما فيما تقدم في ضمن تقريراتنا او تا د امام شافعي رحمه الله د دوانو خبرو دا جوابونه دي زمونږ په تقریراتو په ضمن کې ذکر کړی دي لکه لاولنې دار لاولې چې دی وی کنه قولا بکمال القبه کته کمال القبه باندې ته وې د کمال قوت وې نو په دې صورت کې بدانه به نفي وګرځي نه به څه وګرځي نفي به وګرځي نو دا صحیح نه ده نفي ګرځول دا صحیح نه ده ځکه چې موږ ویلو چې مقتضی په داسې طریقې سره نه ثابت دی چې مقتضا په باطل مقتضا په داسې طریقې سره نه ثابت دی چې مقتضی په کې باطل شي خو په داسې طریقې سره نه ثابت دی چې نه په کې باطل شي نه بیا نفي او نسخ ګرځي او دویم دا چې هغه وي چې په دې کې معصیت او مشروعیت نه وځي نو موږ په دې کې اعتبارات بدل دي دا مشروع دی د اصل په اعتبار سره او معصیت دی د وصف په اعتبار سره او یو څه چې کله اعتبارات بدل جو بیا هغه مندل کېږي پوه شو به معنی اوس په دې خبره باندې د امام شافعي رحمت الله علیه څلور تفریحات دا پیش کړي ولذا قال د دې وجه نه وای لا تثبت حرمه المصاهره بالزنا نه ثابتېږي حرمت مصاهرت په زنا سره ما دا وګورل کوټه الله وبخا حرمت مصاهرت دي ته وای کنه چې د سخرګنې د وجه نه لکه پتا منسوخ حرام شي مطلب څنګه چې خپل مور پتا باندې حرام ده څنګه چې خپل خور پتا باندې حرام ده څنګه چې خپل لور پتا باندې حرام ده دغه شان کته دی او سړی سره دی زنانه سره نکاح وکړه نه چا سره چې د نکاح شوی ده داغي مور هم پتا باندې حرام ده داغي خور هم پتا باندې حرام ده داغي لور هم پتا باندې حرام ده دې ته لیکي حرمت مصاهرت او حرمت مصاهرت او یو حرمت نسبی دی یو حرمت مصاهرت دی نو زمنګ دا کم عام خپل خور خپل مور او خپل لور دا حرمت نسبی دی او د غنور چې دی دغه حرمت مصاهرت د سخرګنې د وجه نه په دمانه کم خزانانه حرام شوی یا په زنانه باندې کم سړي حرام شوی د حرمت مصاهرت وي نو زمنګ په دې باندې حرمت مصاهرت په نکاح سره هم ثابتېږي په زنا سره هم ثابتېږي او د زنا نه علاوه که په دواعي د زنا سره هم ثابتېږي مطلب کې یو سړی خپل خزې ده خپل خواخله په شهوت سره لاس ورلو خپل خزې خپل خواخې په شهوت سره خپل کړله بس د لور په دمانه حرامه ده امام شافعي رحمت الله علیه چې په دواعي د زنا سره چې په زنا سره حرمت مصاهرت نه ثابتېږي په زنا سره او چې حرمت مصاهرت صرف په نکاح سره ثابتېږي او د نکاح نه علاوه په زنا سره دا نه ثابتېږي ځکه و چې دا زنا یو فعل معصیت ده او یو معصیت چې په یو کار کې معصیت وي یو کار نه چې منع کړل شي نو دا د یو نعمت لپاره سبب نشي جوړېدی حال دا دی چې دا حرمت مصاهرت دا یو نعمت دی الکه څنګه نعمت دی وی الله تعالی چې خپل نعمتونه په قران مجید کې شماري نیو پکې دا وي او هو الذي خلق من الماء او دا الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی دا ټول خلق د اوبونه پیدا کړی دي د اوبونه څخه پیدا کړی بشرن انسانانه پیدا کړی فجعلوا نسبا وصهرا او بیا الله پاک ګرځولي دي انسان لپاره حرمت نسبی او حرمت مصاهرت یعنی سخرګنی خپل خلق ولم ګرځولل او خسخرګنی والے ولم ګرځولل چې دا څنګه په خپل مور خپګيږي د قشن دی به د خځې مورم خپګيږي څنګه په خپل خور خپګيږي د قشن په د خځې خورم خپګيږي پوهیږي به معنی نو دا الله تعالی یو نعمت ګرځولل نه د ګناه کار دي نه دا په نعمت سره نشي درکې او د حرمت مصاهرت ته وجه نه با لکه څنګه چې د حرمت مصاهرت ته وجه نه په دې سړی باندې د سړی خزه د سړی د په سړی باندې د خزه مور او د خزه لور آرامه ده د قشان دي کې یو سړی د چا سره زنا وکړه نو د دقه زنا کا د چا سره چې زنا کړ مزنیه د دې مزنیه مور او د مزنیه لور او د مزنیه خور په دمانه حرامه ده او که سړیو
دا خزوا نو په خزه باندې د زانی پلار او د زانی رور د زانی زوی د په باندې حرام دي اوس نکاح نشي کولای. هغه په خبره باندې پوه شوي ها. امام شافعي رحمت الله علیه سوی چې دا زنا دا یو معصیت کار دی او د معصیت په کار د معصیت کار د یو نیکۍ لپاره سبب او د نعمت لپاره سبب نشي جوړ دی. مونږ وایو دلته کې چې دا دغه راغله نه کنه حرمت مصارت راغله نو دا د دې وجه نه راغله چې په زنا سره دا ثابت کړي بلکې دا مونږ په جزئیت سره ثابت کړي. پس سره ثابت کړي څنګه په جزئیت سره ثابت کړي ځکه چې دا نکاح والا سړی واتی او موضوعه کله چې دوی د یو بل سره جماع وکي نو د سړی د بدن څخه حصہ د خزې ته وردن شي او د خزې څخه بدن څخه حصہ د سړی ته وردن شي او د دین بیا چې نه دا ماشوم جوړ شي د مور نسبت لار ته کې کم د دوی نسبت لار ته کې کم مور ته کې او مور ته نه کې خلک د نه پلان کې ویلې څنګه چې پلان ته کې دا مور ته کې کنه ها څنګه چې پلان ته کې دا شاندي مور ته کې اوس پلان ته نسبت ولې کې ځکه چې د پلار د وجود صحیح سره د سره ملګری شوی دا ادمور او دا پس کې جمع شوی دي په جما سره جمع شوی دي کنه او دغه جما دا چې کم د کم د ودی نه چې دا بعضیت راځي جزئیت راځي دا چې څنګه په نکاح سره کېږي دغه شان په زنا سره هم کېږي اته دا پته نه لګي چې دا په حلال لګي ما په حرام باندې لګي ما او دغه په کې دا جزئیت او بعضیت دا بګیږي که په حرامه طریقې سره او که په سره په حلاله طریقې نو دا حرمت مصارت دغه د وجه ثابتېږي چې د سړی صحیح حصہ د خځې د باجې حصې سره ملو شي او دا غي نه ولادت پیدا کیږي لکه پوه شو به دی باندې وسو ګورې کتاب ته دغه خبره ده نه. ولذا قال الذي وجنا فرمای مصنف رحمت الله علیه لا تثبت حرمه المصاهره بالزنا نسب دي حرمت مصاهرت بزنا سره هذا شروع في تفريعات الشافعي رحمت الله عليه وهذا شروع فتفريعات الشافعي رحمت الله على مقدمه مطويه نشأت من قوله هذا مقدمه ران غختل شوی د قولنا یعنی مطلب دا کنه چې د دې په ظاهر باندې نه ویلي خو د امام شافعي د قول نه دا خبره معلومیږي فلا يكون مشروعا نبدا مشروع ولان المنهي عنه اي د دې وجنه چې منهي عنه برابر خبره ده کدا حسي وي او کدا منهي عنه چې نه داسوي شرعي وي برابر خبره کا حسي وي او کا شرعي وي لا يكون مشروعا بنفسه نبدا بخبل باندې مشروعي ولا سببا لمشروع اخر او نبدا بل مشروع د لپاره سبب جوړيږي هغه پوښوي دا مقدمه تر وته دا خبر در وته چې دا منهي عنه کاغه منهي عنه حسي وي او که شرعي وي د کوم کار نه چې منکل شي نه بخبل جایز دي او نه یو بل جایز کار د لپاره سبب جوړېږي شي. قال الشافعي رحمه الله عليه فرمای لا تثبت حرمه المصاهره بالزنا نسبت کی حرمت مصاهرت بزنا سره ولی لان الزنا حرام ومعصيه زکه زنا حرام کړ دې او معصیت ته ګناه ده فلا يكون سببا لنعمت نو دا باندې سبب د نعمت لپاره کم نعمت هي حرمه المصاهره چې حرمت مصاهرت ولی لانها تلحق الاجنبيه بالامهات د دې وجنه چې زاګرځي دا اجنبيه قضا دمیان دو پشانتي وقد من الله تعالى بها علينا او الله تعالی په باندې احسان کړی په دې باندې چې فرمایلی دي او هو الذي خلق من الماء بشرا او الله تعالی ذات چې پیدا کړی د وبونه معنا نطفه بشرا انسانان فجعله پس ګرځوري بیا دا غینا نسبا خپل نسب وصهرا او صغر غنی فلا تثبت حرمه المصاهره الا بالنكاح نه بثابتيږي حرمت مصاهرت مگر پس سره بثابتيږي په نکاح سره وهي اربع حرمات او دا سلور حرام کړی شي سونه دي چې حرمت ابي الواتي وابني على الموتوءه چې په موتوئي باندې په واتي پلار او د واتي زوی حرامي وحرمت ام الموتوءه وبنت على الواتي او واتي باندې په موتوئي مور او د موتوئي لور حرامي فهذه الحرمات الاربعه او دا سلور حرمات لا تتعلق الا بالوطء الحلال د تعلق بنوي مگر سره به وي د وطء حلال سره او وطء حلال سره بدري سره کیږي د نکاح بدري سره او د زنا بدري سره وطء حرام ده نو چې دا کار حرام نه ده یو نکاح د نعمت لپاره سبب نشي جوړیږي لکه پوهیږي او کنه وعندنا زمنګ باندې کما تثبت بالنکاح تثبت بزنا ودواعيه واذا باندې د حرمت مصارت څنګه چې په زنا سره ثابتيږي په زنا کې خو مکمل کار وکي بای سره ثابتيږي و دینه کې دواعي د زنا شو کنه نو بای سره دکېږي دواعي د زنا څه ته ویل کېږي کله چې د کوروالي نمخ خلک کم حرکات سکنات کوي جدا کې ته دواعي د زنا وي چې د بوزي هغه ته سیاست سدي من القبله لك قول شول واللمس او مسکول شول والنظر الى الفرج الداخلي بشهوه او فرج داخل ته قتل شول
شهوت سره. وذلك لان الدواعي الزنا مفضيه الى او د دواعي د زنا ولې وي حرمت مصارف ثابتيږي ځکه چې دواعي د زنا مفضي د زنا ته لکه ته اوس د دې بسو کوی چې لکه ما خپلول کړی دي نو ما په شهوت وکنو او بس کړی دي چې بس دا بل یا فرض داخل دي کتري دي نو که په شهوت سره کتري دي او کني داخلي او بیا په دمان ثابتيږي. وزنا مفضي الى الولد او د زنا په ذریعہ سره بده چرته دي دا بوتلم کی دا ولد ده. والولد هو الاصل في الاستحقاق الحرمات او دا ولد اصل له په دې حرمات په مستحق کېدو کې. يحرم على الولد اولا ابو الواتي وابنه اذا كانت انثى يعني حرام بشي لاول په ماشوم باندې اولا پلار د واتی او زوی دا کچره دا زنانه وا و ام الموتوءه وبنتها اذا كان ذكرا اغه مذکرون دا موتوء مور او داغي لور په حرام شي. ثم تتعدى من ولد الى طرفيه بیا ودا متعدي شي د ولدنا طرفين دا فتحرم قبيله المراه على الزوج وقبيله الزوج على المراه نو یو قبيله په بل باندې حرام شي بل په بل باندې لکه څنګه د خپل تر سره نه کانه کیږي د موتوء د تر سره نه کیږي د وزاني مزني د تر سره نه کیږي څنګه د خپل تندر سره نه کیږي دا شانداري د تندر سره نه کیږي چې کله قانون موجودي لکه پوه شو به معنی ولي لان الولد انشا جزئيه واتحادا بينهما ځکه چې بچي پیدا کو جزئیت او بعضیت د دوانو په منځ کې ولهذا يضاف الولد الواحد الى الشخصين جميعا د دې وجنه نسبت د یو بچي کې دوانو کسانو ته یعنی مور تم کې او پلار تم کې فصغارا نو ګرځیدل کأن الموتوءه جزء من الواتي او دا د شو چې دا موتوءه یو جزء د واتی نشو او دا واتی جزء شو د دینه فتكون قبيلته قبيلتها وقبيلته قبيلتها قبيلته لکه پوه شو به دې معنی خا اوس ګوره کنه وای تعالی خو پکار بیا دا کنه چې دا خو لکه په نکاح حلال کوم د سیدا چې د سړی او خدای د بل سره ملاو شي نو د سړی د وجود صحیح سره د سره ملاو شو د خدای سره او د خدای د وجود صحیح سره د سړی سره ملاو شو نو چې هیڅ ملاو شولې نو دا خو بیا لکه ته د خدای سره چې بیا په دویم پیر باندې جما کې نو بیا خو ته د خپل جزئیت سره کې ځکه سره وجود صحیح سره پای کې تل نه او دا غي د وجود صحیح سره پدا کې تل نو دا بیا خو د خپل جزئیت سره دغه نو کدا د چې ته د هرې وتی د پاره جدا جدا خبر اولې نو دا موږ ډیره ګرانه شي دا حرج پکې دی وجنه دا د دې خیال پکې نه ساتل شو فعلى هذا بياخذ بكار ده كان ينبغي مناسب ده الا يجوز وضع الموتوءه مره اخرى چې جائز نشي وتی د موتوء سره په بل ځل باندې ولكن انما جاز ذلك ولكن انما جاز ذلك واذا ذكر جائز کله شوی دفعا للحرج چې حرج پکې دفع شي وكذا تتعدى هذا من الزنا الى اسبابه او دا رنګ دا حکم متعدی شي د زنا اسباب د زنا ته فزنا واسبابه زنا او اسباب دري انما يفيد حرمه المصاهره دا فائده ورکوي د حرمت المصاهره بواسطه الولد واسطه د ولد سره لا من ايث انه زنا نه دی وجنه چې دا زنا دا لکه پوه شو به باندې نو حرمت المصاهره په زنا سره نه ثابتيږي بلکې حرمت المصاهره د بچي د وجنه ثابتيږي او بچي چې څنګه په وتی حلال سره کې دا ځان په وتی حرام سره کېږي لکه پوه شو به باندې كما أن التراب إنما يطهر الأحداث لأجل قيامه مقام الماء لا من أجل نفسه وإلا كسنة خاورة ده كنا نو خاورة ده بيودسي لريكي او به بيودسي لري کولو فائدہ ور کوي د دې وجه نه چې دا خاورة قائم مقام دا ودستا د دې وجه نه چې دا خاورة په خپل تطهیر په خاورة په خپل تطهیر نشته نو دا شان دي د زنا په خپل باندې حرام نه حرمت مصاهرت د زنا د وجه نه ثابتېږي بلکې حرمت مصاهرت د ولادت وجه نه ثابتېږي او ولادت څنګه لکه په وتی حلال سره د شمپوتی حرام سره دي لکه پوه شو به معنی نو منګه و افعال کم چې منهی عنه نو پای سره منګه یو سبب شامل نه کوله څنګه چې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ وی لکه پوه شو درې دفعات په نور ذکر کوي ان شاء الله سبب وي یاد بشي زید